د هر شادي خال مخې ته پولیس موبایل راشي ودرېږي او خوانچه اډر کی د پولیس والا هر قسم سامان کا پکار وي نو هغوی ورده کې خریدارې لسی باقاعده خپل تعارف کوي او داسې رعایت غواړي چې هغه نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، د پیښور سی سی پی او طرف نه د ښار ټولو تاڼو ایس ایچ اوز او محررانو ته یو هدایتنامه لیکل شوې ده چې پکې دا ویلي شوي دي چې د هغوی دفتر ته داسې شکایتونه موصول شوي دي چې پولیس عمله خپلو حدودو کې دننه بازارونو کې د خوراک سکاک په دوکانونو همداسې ورځي او د دکاندارانو نه مفت خوراک کوي. دا عمل د پولیس د بدنامۍ باعث دی، د محکمې عزت په خرابېږي او دا اسې هم یو غیر اخلاقی کار دی. دا هدایتنامه کې دا هم ویلې شوي دي چې ماتحت عمله دې پوهه کړی شي، یعنې که بیا داسې شکایتونه راغلل نو د هغوی خلاف به سخت نه سخت کاروایی کیږي. هغه د سپریم کورټ خبره چې بادیو نظر کې دا اډر یا هدایتنامه ډېره ښه ښکاري. عام تن چې هم دا ووري یا یې په فیسبوک وغیره وګوري نو بېشکه چې د پولیس افسرانو سره به یې مینه زیاتېږي او دا خیال به یې پیدا کېږي چې واقعي ډېره ښه خبره ده. د پولیس افسران بیداره دي او د شکایاتو د ازالې عمل هم شته. خو یو څو خبرې داسې دي چې پام ورته کول پکار دي. لومبۍ خبره دا ده چې داسې هدایتنامې هله جاری کیږي کله چې د کارکردګۍ نه زیاته خبره د ولس اعتبار ترلاسه کولو ته ورسي. د پیښور پولیس کارکردګي دومره هم بده نه ده چې پبلک ریلیشننګ دپاره یې داسې حربو ته اچت وي. کني پکار خداو چې د شکایاتو نتیجه کې د کاروایی شوی وي د لویو پولیس افسرانو دربار ته که داسې شکایت څوک وړي نو بې ثبوته نه وي. خامخا ورته څوک یاد وي چې د دغه خان نه ډېر تنګ یو، په فلاني تاریخ یې قصاب نه غوښه، پیو والا نه ماسته او همداسې نور څیزونه وړي دي. لکه د پولیس مشران چې څه غیر اخلاقی کاروایی دا صرف غیر اخلاقی خو نه دی، د ورده ناجایز استعمال دی او یو سافت رابری ده چې پوره دفعه پې لګېدی شي. یعنی که د خان خپل کور نه څوک شوکه وکړي نو هغه له وارننګ او نورو له هاف فرای او فل فرای ده. بیا صرف خوراک سکاک خو نه دی، دوی له چې په مخه څه ورځي نو شیر مادر یې ګڼي. او دا سه مبالغه نه ده، د هر شادي خال مخې ته پولیس موبایل راشي ودرېږي او خوانچه اډر کی. بیا یو موبایل زی او بل راځي. واده والا څه ووایي، که څه وایي نو د پارکینګ یا بله بانه کې تنګول شروع شي. ګاډي کې به تاسو یوازې روان یې، یو ګوټ کې به یو سپی ولاړ وي، اشاره به درکړي، در سره به ګاډي ته وخیږي، درته به وایي چې لږ مخکې کوزېږه. ګرانو ملګرو، تاسو به خپله هم لیدلی وي چې رکشو کې ډرایور سره کله کله یو پولیس والا هم ناست وي. دا هم هغه شی دی چې پولیس دپاره روټین دی. بیا خبره صرف تر دې خو نه ده محدوده، د پولیس والا هر قسم سامان که پکار وي نو هغوی ورده کې خریدارې لسی باقاعده خپل تعارف کوي او داسې رعایت غواړي چې هغه نه وي. دا کم خلک چې د پولیس د دغه سلوک نشانه وي هغوی کې هم دوه طبقې وي. یو طبقه داسې چې پولیس ته غږ نشي کولی، بلې داسې ده
چې پولیس یې په ځینو خبرو باندې ځغان غلی کړی وي. یوه محدوده طبقه هم ده چې پولیس سره تعلقات جوړول غواړي. نو بس دغه سلسله روانه ده او که د پولیس افسرانو خیال دا دی چې تاسې هدایتنامې به څه فایده وکړي نو دا صرف یو خوش فهمي ده. پکار ده چې هدایتنامه داسې جاری شوی وي چې پولیس ته د داسې اهلکارانو مکمل بایوډیټا ملو شوې ده او مرحله وار به د دوی خلاف کاروایی کیږي او دا به د نورو د پاره سبق او عبرت وي. همدغه شان د اف آی آر عدم ادراج خلاف داسې هدایتنامه جاری کول پکار وو چې که د سی سی پی او دفتر ته داسې شکایت راغلو نو د هغه تاڼې ایس ایچ او او محرر به فوري طور لین حاضر وي. بیا به دا لا نور هم خوا چې د پولیس خلاف شکایات یا کمپلینٹ یا یو هیلپ لاین قائم شوی وي. کني داسې هدایتنامې خو ماضي کې هم جاری کېدې او آینده به هم جاری کیږي. کار کوټلې او پوخ پکار دی چې بس دا د افسرانو یاد وي. ډیره مننه.